بشک الله چې دی داغه حکومت د اسمانونو او د ځمکو هغه جندي کول کوي او مړ کول کوي او نشته ستاسو د پاره غیر د اغنه من ولی ولا نصير نسو کارساز او نه امدادي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. الله فرمایي چې ډېر موقع دا سراش چې پاره کې په دې مؤمنانو ډېر سختي راشي خود په احسان وکړو نو که دغه مؤمنان د پاره کې څه کوتاهي وشي نو دوی ته معافي وکړو خو سختي پیراشي امتحان شکل کې نو الله پاک لقد تاب الله فتاقی سره رجوع رحمت کوي الله په پیغمبر خپل په مهاجرینو په انصار او کسانو چې تابعداري کړې د پیغمبر په ساعت العسره په وخت کې د سختۍ کې من بعد ما رسولنا کا دیغو قریب د چې کاګدي شي قلوب فريق منهم زړونه د یو ډلې د دوینه خو بیا الله وایي ز هغه صلا شکنه ته پاتې نه کوم او سره مضبوطی شیطانی وسوسه په ذهن کې ډیر راشي خو دې شیطان د وسوسو نه بچ ثم تاب عليهم بیا رحمتک الله پاغي باندې بشک د الله په دی باندې شفقت کوونکې او رحم کوونکې دی وعلى الثلاثه الذين خلفوا وتعالى الله فرمایي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار دې د على الثلاثه په عطف کفاره باندې هغه درې کته ذکر کړ النبي المهاجر الانصار نو دا دې په عطف کوي نو درې کسان د څه چې په داغی د توبه هغه کې مخروان راغلو هغه لپاره خصوصي د آیات الله نازل چې داغی توبه مې قبول کړه هغه درې کسانو چې هغه یو صحابینو کعب رضی الله عنه او د بن مراره او د بن هلال کعب بن مالک مراره بن ربيع هلال بن امیہ د دې صحابه کرام د دوی توبه ورسته شي 500 کال پورې 500 ورځې پورې په 500 ورځو کې دي ډیر زیات تنگ شو خبر ګوره منافقان کېدل نه د دین نه واپس کېدل نه لیکو صحابي دی هغه وي چې ماته یو ملک نه یو گورنر یا یو بادشاہ اطلاع راکړه استعمارګرستانه خبره ترازه د بتاله سیاسي پناه درته او دلته به مزه کې ته دغه ته کې چې داسې کمزورتیا ژوند تیرې زه ډېر خپه شوم چې ګوره دا د اخر زمانه یو سړی ښکارا شو بل چې رب نه خبره او زر به د ملک تختی او بیا به د خپل ملک مخالفت کوي په بل کې به اوس نه زه خو د دغه علاقې مو د دغه ملک ما او د دغه دین یم نو د بدل ځای ما او الله برابر فضل وکړي نو دې ډېر خپه شوم چې مانه دا یو عیسایم دا تمه پیدا شو چې دې بغیر عیسایت تر راوړ نبی سلام په بایکاټ کړو چې څوک په سلام نه چي نه به سلام اخلي نو په څوک څه خاصي او نه په څوک اخلي ته دې پوه چې خود ته مولوي چې تاسو مو سره وخت تاسو پلان کړل خدمت باندې کړ یو کس پکې لیک ضعیف او بیا بیمارو دا هغه فضل نبی سلام ته وی چې اخو زمانه غیر د خدمت بل څوک شته نه نبی سلام ته خدمت وکړه خو نور به خواته نه پرې 500 ورځې په دې ترتیب تیری شي 500 ورځې پس دا آیات الله نازل دغه د خلق مبارکه ورکول نو الله رحم وکړو خاص کر علی الثلاثه الذين خلفوا په دغه دریو هغه کسانو چې رستو پاتې کړی شي وو هغه ډیر تنگ شي وو حتی دا دعا خطر دی چې تنگ شو پاغي باندې ځمکا بیمار رحبت سره د دې چې هغه پراخه کړی شي وو ځمکا کولاو په دې تنگ شو وضاقت عليهم انفسهم او تنگ شو پاغي باندې ځانونه خپل زړه تنگ شي د بنده کړه نو کله کار نه تنگ شي کار پیږي خلک بار مل تلل شي او بس کله وریا چې تنگ شي به دا کینسل کړو خلک په خپل کلی ولس کې تنگ شي ځان ملکی تنگ شي بل ملکی ګوره خسر روانه دی وش هغه صاحب کرامو چې داغي کیفیت الله بیانوي دونه تنگ شاو چې الله وی چې تنگ شو خو بیا مغیر روانه رکعت نه کړي وضاقت عليهم انفسهم
او تنگ شو په هغه باندې نفسونه لري وظنوا غماني کاو الله ملجا من الله الا الیه بس دغه یو سوچ یو چې بای یو الله څنګه ما پیدا دی دا الله دا کوم خاطر ته بل چا مرګتیا وایو الله ملجا چې نشته د پناه من الله دا الله نه الا الیه مگر دغه یو الله سره دی دا الله نه څه تفسیری نشي دا الله نه ته تصنع دا الله خپل ورته بس الله خپل ورته بس بچ ثم تاب عليهم بیا رحمتک الله پدی باندې لیتوبو چې دي کله توبه وباسي بشک الله توبه قبلون کې او رحم کون کې دي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین الله اوس موږ ټول مؤمنان ته وایي چې ګور درشتون کو خلق مرګتیا کوي او تقوا کوي اے مؤمنانو ويریګه الله نه او شی تاسو درشتون کو مرګري ما کان له اهل المدینه ندی مناسب د مدینی والو د پاره ومن اچا د پاره حولهم چگیر پیر دی من العرب د باندې چاند دي ندی مناسب سوال ندی مناسب ان دا خبره يتخلفوا چې دي درست پاتې شي د رسول الله نه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ولا يرغبوا او دوی دی مینه اون ساتي بانفسهم ځانونو خپل سره سیوا د ځان داغنه عن نفسه داغه د ځان نه سیوا یعنی نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه با د ځان نه سیوای او د حدیث مفهوم د سره چې لکه د ځان نه د بندیانو نورو نه د موټلار نه د اولاد نه د دنیا د هر یو څه نه مینه نبی اسلام سره باندې کني بیا به ایمان معیاري نه ذالک بانهم وسلاکم خلق ځان د نبی اسلام نه ځان دغه نه متځان خوګ دی دا مناسب نه دي او دا ځکه ته مناسب نه دي چې ګوره تاسو د نبی اسلام په مینه کې په اتباع کې سم کوئ د اجر درکو ذالک بانهم دا ځکه دوی چې دي لا یصيبهم نرسیږي دي ته ظمأ تنده ولا نصب او نستړیواله ولا مخمصه او نه لوګه فلا ذا الله کې ولا يتوؤون موطئا او نه په مال کوي دوی یو ځای د په مال کولو یعنی ناخلی دی یو ځای د غشتلو نه قبضه کوي یو دی یو مقبوضه داسې ځای د په مال کولو یغیظ الکفار چې غصور ولي کافر وتا ولا ينالون من عدو او دینه حاصلې د دشمن نه کم حاصلات الا كتب لهم به عمل صالح مگر لیکلی شي د دوی لپاره پاغي باندې عمل صالح ثواب په تور کولی شي کدی لوګي کیږي الله ثواب ورکي کتند پر راځي ک کړهو پر راځي کله دشمن نه ځای لاندې کوي کله دشمن لقار ورولي کله دشمن نه غنیمت لري دا ټول سيزونه شي دي الله پاک پته نیک عمل لیکي ان الله لا يضيع اجر المحسنين بشک الله نه ضایع کوي اجر د نیکو کارو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وذكر ذلك وي إلا كتب لهم به عمل صالح أغلط كوي كتب لهم ليجزيهم الله به لبد ختم نو په دې زمن کې بعد مفسرین یو خبره کوي چې نیکی چې دا په دوه قسمه ده نو یو نیکی هغه چې په نفسه نیکی نه ده خدای الله د حکم په وجه نیکی شوی ده ایو نیکی هغه چې ظاهرم نیکی ده نو هغه ته یو حسن بنفسه وي او یو حسن لغیره وته وي نو اوس ګوره په دې وړاندې کې حسن لغیره ذکر شو که ظاهر کې ګوره دا خو ثواب کارونه نه دي دا خو حسن لغیره دي او چې په دې کوم مقصد مرتب دی نو هغه مقصد په وجه باندې دا ګوره الله په ثواب کې راځي کني که سره ځان وږي کې ځان ته کې ځان سره کې دا خو ثواب کار نه دی او چې الله د حکم مطابق شي دا څه کار شي یو سره چې ساخلی په زور باندې نو دا خو څه کار نه دی او چې الله د حکم په بنیاد څخه کار شي نو دې سيزونه ته حسن لغیره وي نو دې کې الله داسي وي كتب لهم الله مقرر کړی د دې لپاره به هم په دغه کردار باندې چې دا خو حسن لغیره نه دي او چې دې وکړو په اتباع د رسول صلی الله علیه وسلم کې او په منلو د نبی رسول الله په منلو د حکم د الله کې وکړو نو په دې ولم بیا ذلیکم عمل صالح عمل نیک بشکل نه ځای کوي اجر د اخلاص مند
دې دویم کې وایي ولا ينفقون نفقة صغيرة، دوی نه خرج کوي کما خرچه لګه لږ خیرات، ولا کبیره نه غټ، ولا يقطعون وادیا، او دین نه کټ کوي نه راخلی یو علاقه الا كتب لهم، مگر مقرر کړی دي د پاره الله پاک. څه خبره دا چې ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، چې خامخابه الله پاک بدل ورکړي دي ته د غوړه هغه چې دي کوم عمل کاو. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يأخذ آيات لفظي معنى. وما كان المؤمنون او ندي مؤمنان، نشي کېدی چې مؤمنان ندي پکار چې دا ټول مؤمنان، ندي مناسب دي ټول مؤمنانو له لينفروا كافة چې دي وځي ټول، دا څنګه نشي کېدی چې خلک له ټول پیړو دي، نو پکار دي چې کسان خو دي تیوزي، نو پلولا نفر من كل فرقة منهم، پس ولې نوزي د هرې ډلې نه یو ډله، فرقه غټه ډله، طائفه وړه ډله، لکه پښتانه یو نسبي ټول، نو بیا په دې کې ټبرداري یا یو غټه ټبرداري، نو په هغې کې بیا ځان ځان له عزیز ولي، نو دا عزیز ولي چې شون دا هغه طائفه شو، او دا ټبرداري چې شو نو دا هغه فرقه شو. نو ګوره لفظي معنی خدا شو ولولا ان نفر من كل فرقة منهم طائفة، پس ولی نوزی دیو غټی دلینا یو وړو کې ګروپ سره پاره لیتفقهوا فی الدین، چې دې فقاهت حاصل کی په دین کې، ولینذروا د پاره دې چې او یری قومهم قوم فد اذا رجعوا الیهم، کله چې واپس شي دوی ته لعلهم یحذرون، د پاره دې چې دین یحذرون او یریږي احتیاط وکړي، دا لفظي معنی شو. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، کې دې نشي چې مؤمنان دی وځي پایړ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، پس ولی نوزی د هر غټ ډلې یو لوکي ګروپ ليتفقهوا في الدين، چې دې پوهه حاصل کی په دین کې، ولينذروا قومهم، او د پاره دې چې دې او یری قوم خپل اذا رجعوا الیهم، کله چې واپس شي دوی ته لعلهم يحذرون، د پاره دې چې دویم احتیاط وکړي او یری. اوس د دې وضاحت علما کرام مفسرین دوه قسمه کوي، یو خدای چې ټول مؤمنان خو به jihad لنی شتلې، نو څه کسان خو بزي، نو چې څه کسان لړل نو غوي خو لاړ jihad له، دا څه کسان چې پاتې دی بدل ته دین زده کوي، نو چې دی دلته دین زده کوي، نو چې هغه jihad ولا راشي هغه مسلې نه اورېدلې، نو هغه دا دلته الناس خلق باغی ته مسلو کې چیرکا نبی رسول الله داسې وی داسې وی درس کې داسې وی داسې وی دا مسله شو. نو چې څوک په دې شکل وضاحت کوي نو هغه معنی دا شو چې وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نشي کېدی چې ټول مؤمنان دی وځي jihad لا پيړ، نو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، پس ولی نوزي یو ډله د هر ډلې نه یو وړه ډله لیتفقهوا د پاره دي چې دې فقاهت حاصل کی په دین په دین کې. نو اصل خبره دې کې شو چې ولینذروا قومهم، ولینذروا چې او یری څوک او یری چې کوم ناس خلک دوی به اوس او یری یعنی بیان وو کی قومهم د قوم خپل ته چې کوم jihad دتلو واپس رااله اذا رجعوا الیهم، کله چې واپس شي دوی ته لعلهم يحذرون د پاره دي چې غویم احتیاط وکړي. نو څوک خدا وضاحت کوي، څوک دا وضاحت کوي چې دا کم کسان بار لړل نو دوی براشیندا کلی والا به وسیری څنګه به یری بار بدل شي په سفر کې، نو څوک لړل د دین د فقاهت په سفر کې، تبلیغ په شکل کې، د jihad په شکل کې، سبق ویلو په شکل کې، دا لړل نو چې دا لړل ټول مؤمنان خو کړي نشي کوم چې په مدرسو کې دی راشي، یا ټول مؤمنان خو کړي نشي کوم چې په محاذونو کې دی راشي، او یا ټول مؤمنان خو ټول عمر نشي ورکول چې بس ټول عمر تبلیغ کوي، خو نه یو ډله خو پکې فرض کفایه په شکل کې. نو اوس هغه ډله لاړل بار، څوک تبلیغ لړل، څوک jihad لړل، او څوک سبقونه لړل، هغه راشي واپس راشي. نو ناس خلک دي د کلی علاقې دوی خو بدناس دي خو سریدلی نه دي، دوی به اوس یری
نو ګور هغه چې هغه بار سم محسوس کړی دي د کلیوالو ته به وایي نو دې کې به یو سوچ پیدا شي اوس جهاد ولا لړل نغي بار سم محسوس کوي چې کله جهاد ګورمن پرې د امریکای ولا راته بس تیار ناشته د هندستان راته تیار ناشته د چین ولا راته تیار ناشته د کوپر ولا تیار ناشته او دا خو سرحدونه محفوظ دي نو ځکه دغه څه چل دي نو ګور د خلکو سره احساس را پیدا شي چې د شاه جهاد خو ډېر اهم شی دی نو دی به پوه شي تبلیغ والا بدل شي تبلیغ والا چې واپس راشي نو دلته خپل کلی کې خلکو ته وایي دا خو تاسو دلته مونږ د سکتا تاسو په پنجاب کې وګورئ په سن کې وګورئ جمعتون شهر پراته خلک په کتابي تړي پینځه وخت تیر څوک په کې موږ قدرې بان قدرونه وي او خلک منځونه نه کوي او دا بي دینه دي نو موږ خوایو چې کنه بس چې بډای مړ ټول خار موړ دي خدا شي کوي موږ خوایو کنه موږ موږ کوو ټول دنیا موږ یې خلکو له سره منځونه نه وردي کاکم زمون په لیکلو علاقو کې منځونه ته ور باندې سبق نه وردي ویم غلط کيم غلط اجیم پتا ده نو منځونه د دې چې څوک کوي دا غیره منځونه لا منځونه شي ونري نو چې اله څوک نه کوي نو دې سره به تبلیغان راشن دا قصې وکړي لکه چې د تدللو نو غلطه کې ګور سره مرشه جنازې څوک نو او دا ریشا وي هغه ته ګور موږ جمعه تللو هغه کې بس تش کافي راکو او بس چې کتل نو ساری په کې تلل دا ریشا وي نو ګور دې ناس خلکو سره یو غم پیدا شي نو چې دا کوم دین وا ځکون کې لشي سبق خو واپس راشي نو دی خپل قوم ته دلته درسونه کوي او دی خپل قوم ته خپل خودنه دا ورته کوي نو چې دا ترتیب استعماليږي نو د دې فاتح خلقو مغاړه اخلاص شو او د مسافرم خپل هغه حق ادا اوس کو مسافر د جهاد نه واپس راشي او داغه جهاد فضیلت بیان کی او نه سنور شو چې مسافرونو کې بدغه اهمیت څه پیدا شي تبلیغ نه واپس راشي راغي په ترتیبونه چریک بس کور بیا کینی هغه ته ترتیب چې دا وکړه نو خلق له څه پیدا ورنکړه سره ډېر لوی عالم شي خپل کړي دراشي چاته ټکه نه خيو کوي غم په بای خيو کني نه بل کړي کېدل شي چې د خیراتي نه بل کړي کې بل 1000 روپے مې شو دي نه نه بس پیدا وکړي نو سو کوئی چې مفهوم یې دا غره چې دا بار خلک کم درشي نو پکاري چې دی راشي نو دی بوت دین خدمت په دې کړي محله کې ودس کې کوي نو په دغه بنیاد معنا دار فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه پسوري نوزي د هرې ټبردار نه سکسان سالکان سو ګروپ ليتفقهوا في الدين چې دې ځان کوئی کی په دین کې ولينذروا قومهم د پاره دې چې دې ويري خپل خلق بیا کله اداره جاو کله چې دې را واپس شي الیهم د خپل خلق ته لعلهم يحذرون د پاره دې چې دا خلقم د ناس خلقم احتیاط وکړي چې دا خطه شي زمینداري او نوکرانی چې کوبه نورم څه کول غواړي اوس یو خدا خبره شو دوه قسمه مفهوم شي اوس بلداري چې طائفتون ليتفقهوا في الدين چې دې فقاهت حاصل کی په دین کې ورته نو چې ليتعلموا الدين چې دین دې زده کی ته شرط کړل نه فقاهت دې پکې حاصل کی په دین کې نو ګوره یو علم دی یو فهم دی یو فقاهت نو علم دې ته چې سره بس دکلو کینو فهم دې ته چې ذهن ته څور پریږدي په ذهن کې ځای ونیسي او تفقه دې ته چې بيخي دا علم چینجي شي ما استه ورته نو ګور الله پاک دا انداز کې خبره کوي چې کوم خلق علم کوي نو پکار دي چې دې دا علم مغست ځان ورسي سری ویل نه بلکې مغست ځان ورسي اوس مغست او پسر رسي نو مغست چې ورسي نو په شرح السنه کې یو عالم وای یو حدیث په شرح کې چې التلاوه تاتي بالتعلم والحفظ بالدرس والتفهم يكون بصدق النية تعظيم الحرمة في بالتعمة ګورو یو د قرآن تلاوت دی اخو بار بار وایا نو بس زکیږي به یو د قرآن حفظ دی ډیر ګردان کو وصیت به دیتا او یو د قرآن تفهم دی چې د قرآن کریم کوم لفظ دا استعمالي دا را وستل د پر وې درې شرط دي د قرآن مغز تبع له سړي کوزيږي چې هغه کې درې صفات راشي هغه څو صدق النیه چې نیت یې صحیح علم کوم دې د پاره چې د پیسو پوي کوم د پیزان پوي کوم
وزیر پارنه سند والم چې سکول کې نوکر شم، سند والم چې پوسټ کې خطیب شم، او سند والم چې کلاس 1 لیکچرر شم. دې لپاره نه، دې لپاره چې په قرآن ځان پوي کوم، او دې لپاره نه چې دې په نور مولان ملامت کم او نور خلک دې په شرمو. دې لپاره چې ځان پوي کوم. یو خدای چې نیت پټی کوي، بلای تعظیم الحرمه چې کوم سيزونه قابل احترام دي چې داغه د احترام وکړي. د سینې چې د قرآن احترام دی سره نه کوي. مولا به طالب به روان به په ګس لاس کې به قرآن نولي، په ګس لاس کې کتاب نولي. مولا به یو هغه په داس ځکه آیاتونه لیکي چې ارسال را ورځيږي. مولا به یو طالب به هغه به جنازه ته ولاړی او مخ ته به مړ پروتي، هغه په خپل آیاتونو صدر وړیدلی، د پروان د په ذهن کې یو ذره برم فرق نه لري. دغه احترام نشته، چې دغه احترام نشته دی په دین پوي شي. نو دې لپاره شرط داري چې د جمعات د قرآن د قابل احترام زینو احترام وکړي. الله به الله په قرآن پوي. او دریم پکې داري چې وتوی بوتوما حلال خوري وکړي، چې کوم عالمان حلال خوري نه کوي ال قرآن په پتم نشي پوهیدل. لفظي ول خدان له خبره. نو دا درې شرط شو پکې چې تفهم په دین به حاله اصليږي، چې نیت فکي فضل کې احترامي او په خېټه کې حلالي. نو یو دا وضاحت. بلای چې تفهم یو علم دی، یو فهم دی، او یو تفقه دی. نو علم خو څه کولو ته وایي چې طالبانو د اصطلاح مطابق وي، او فهم چې دی نو دا غز د کولو اجرا کول شو، او فقاهت چې دی نو داغه هغه حکمتونه او علتونه او نکات معلومول شو. لکه مثال په توګه سره تلاوت کوي نو هغه په دې پويږي چې دا مرفوع دی، دا پیښ ولې ویل کیږي، دا زور ولې ویل کیږي، رازیر ولې ویل کیږي. دا علم شو. بیا اوس څه ته چې دا د جملې ترکیب وکړه، نو بعد طالبي چې هغه ترکیب نشي کولی، نو ګوره دا علم شته خو فهم یې نشته. نو بعد طالبي چې هغه ترکیب وکړي شي، خو بیا بعد طالبي چې هغه ته وسوي چې دې کې دا پیښ دی او تا خو دا وی چې دا پیښ د مرفوع به او پیښ د فاعل، خو دې فاعل د پیښ ورکړې ولې دی، دا حکمت او علم شو. بیا چې ته دا پته نه، نو چې دونه بیرته یو بندور کوشي نو دې ته تفهم وای. نو اوس بل تعریف ادم شو چې د علم نه مراد ظاهري ویل شو، او د فهم نه مراد په خارج کې داغي مصداق معلومول شو، او د فقاهت مطلب دا دی چې داغي حکمت او نکات معلومول شو. نو گویا کې په دین کې چې یو سړی وخت یې رہی نو هغه د هغه څو کې ته ځان ورسوي، اثر پر وړاندې نه خوري، او اثر پر دې خیراتونه نه خوري، او اثر په جماعتونو کې وخت نه تیری، او بیا چې راشي نو هغه هم د خپل خلقو ته دا بیان کوي، که څوک څور کوي که څوک نه ور کوي، او که مخاوته ملاویږي او کنه ملاوي، خو دې خپل ډیوټي کوي. نو په دغه بنیاد چې واخلې نو دی ویون کی تبعیدت ملاویږي، او دغه اوریدونکو دي ته حذر ملاویږي. نو ما کان المؤمنون، ندی مؤمنان ټول لینفرو کافه چې ودی پيړ، نو فلولا نفر من كل فرقه، پس ولی نوزی د هرې ټبردارینه منهم په دې مؤمنانو کې طائفتون یو ډله وړه، یعنی په هر ټبردارۍ کې د څه کسان دي چې هغوی دي د شعبو د دین سره تعلق لري، لیتفقهوا فی الدین، د پاره دی چې دوی فقاهت حاصل کی، پوهه حاصل کی په دین کې، ولینذروا قومهم، او د پاره دی چې دوی ویری د خلق خپل کله چې واپس شي دي ته د پاره دی چې هغوی یحذرون، حذر کی، احتیاط کی، يرو کی، تقوا کی. یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، قاتلوا جنگیږئ چا سره، یلونکم چې نږدې تاسو ته من الکفار د کافرو سره، تاسو په سرحد باندې کوم کفاری دي سره جنگ وکړئ چې تاسو سره روغ او معاهدې نه کوي. ولیجدوا فیکم غلظه، او دوی دې عمومي په تاسو کې سختي، خطرک وسره چلیږي، نرم وسره نه چلیږي. واعلموا ان الله مع المتقین، پوښی چې الله تقوادارو سره دی. و اذا ما انزلت سوره، او چې کله یو حکم نازل شي واورې دي شي، خلق دوه قسمه،
باندې خلک چې هغه خوشاله شي یا شکر چې ګورو دا دونه عمر هم تیر کړ موږ خدای مسلې نه خبر نو هغه خوشاله شي ایمان یې تاده شي باندې خلک چې هغه آیات او مسله ووري خار ورشي چې ولې اوس په الله پلان کې نه پوهیدل ولې اوس په دمولان نه پوهیدل او ورته په قرآن نو نغی الله دا د مخ کې نن پلیتی په دین کې ګندګي او نورم پلیت شي وای دا ما انذرت او کله چې نازل کړي شي سورته یو سورته او حکم فمنهم پس بعد د خلقنا من اغسو کی یقولو چې غي وای ايکم زادته هذه ایمانا کم یو د پتا سو کې چې زیات کی اغلرا دا خبره په اعتبار د ایمان سره یعنی هغه ته تعجب غونته لګي وای چې خاص په دې وسو کمل کوي راشه کنه نه بل مسله کړه څنګه دی وی په دې وسو کمل کوي نو داسې خبرو کې نو فاما الذين امنوا پس کوم کسان چې هغه ایمان راوړل دي نو وی په داغي متعلق الله وی فزادتهم پس یاتی کی دوی ته ایمان یعنی په اعتبار د ایمان سره هغه نه څوک تاسو کې جرا شنن نه لاداوي په دې وسو کمل کوي نو مومن سره وته چې دا موږ په عمل کوو کنه دا خدای الله حکم دی وهم یستبشرون او دی خوشاله شي چې خاندنی دا مسله او کړه دا کار ګناه دی وګوره دا موږ ته په پته نه موږ خو یې ګندا ثواب دی یا چې دغه قبرون له دغه بوزه مشومان بوزه ته اخیته او به سنت ده موږ خو یې ګندا ثواب دی نو دا ګناه ده نو بس منشت واما الذين في قلوبهم مرض او هغه خلق چې داغي فضلونو کې مرض دی نو فزادتهم فزیاتی کی دوی لرا دغه نزول د آیات رجسن په پلیته کې الا رجسهم سره دا پلیته د دوی مخکې نمغې ته معلومات ني او امیانی دا سه امیان چې سره مسله سره نه لګي نو دوی ماتو وهم کافرون ملشی په داسې حال کې چې کافری نو اولا يرونا ان ګوري دا خلق دا منافقان انهم یفتنون فی کل عام مره او مرتين الله وی چې منافقانی نو ځي خامخا کال کې او زل دو ازمایو ادي بیا پکې هیڅ پکې نه را دي او ولا يرونا اي دي نګوري انهم چې دوی یفتنون ازمایل شي په کل عام په هر کال کې مرتن او مرتين یو ځل یا دو ځله ثم لا يتوبون بیا توبه نو باسي منافقانی بيدیني الله ته شای الله په ګوره کال کې خامخا غضب یو ځل دوراولي فکار چې غسل احساس پیدا شي سنت طریقې شروع کی الله ته مخ کی استغفار شروع کی توبه طيب شي بس سره بټی کی اور هغه سره نورم راشي ولا هم يذكرون او نسيت قبلي واذا ما انزلت سوره او کله چې نازل کړي شي کوم سورت یو حکم نازل کړي شي نظر بعضهم الى بعض او ګوري بعض د دوینه بعض ته خپل کې یو بل ته وایي چې د پکې لاسوي نو هل جناکم من احد پاسي دغه نه غلي نو یو بل تپستر کو سترګو کې وایي چې هل جناکم من احد آیا ویني تاسو څوک یو کس چې پوښي څوک باندې پويږي نه غلي غلي پیو کشي سومن سره بیا وګرځي الله وایي چې دغه مجلس نه پاسي نو زور لا ظلم بلغات واړو صرف الله قلوبهم واړی الله زړه داوي بانهم قوم لا يفقهون دیو جبان دي چې دا خلق دي کې پوهه نشته فقاهت پکې نشته بیا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله فرمایي چې کوم پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته غړي نو دې دا بالکل له خوخه چې تاسو ته مشکلات راشي تاسو باندې ډیر زیات خپکیږي نو دا څنګه غونته سړی خبرم تاسو نه منئ نو نور ددن سیوا خیر خواب سوق مومه نو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په خبرو کې چې خبرې اوس مدون دي د حدیثو په شکل کې نو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې په طریقو باندې په کارونو باندې یو سړی عمل نه کوي نو د دې بل د بل چا په خبر سامر کې یا داغه په خبره کې حکمت او فائدې نه ویني او نه غني هغه نه بل خیر څوک پیدا شي حال دار شي هغه الله فرمایي تاسو دې من لري ډېر په اخلاص تاسو په حق کې دواګانی کوي او مېند ده باندې لقد جاءکم فتاقی سره راغله تاسو ته رسول من انفسکم یو داسې پیغمبر چې هغه تاسو د ځانونو نه دی
پیرې نه دی ملائک نه دی چې بل علاقې نه دی راغلی هم ستاسو عزیز تربور دی او بیا عزیز علیه ما عزیز علیه ګران لګي هغه ته هغه چې مشقت پیدا کوي تاسو ته چې کوم څه تاسو ته مشکلات پیدا کوي هغه نه برداشت نو عزیز علیه ناګواری پاغه باندې ما هغه څه عنتم چې مشقت کوي چې تاسو عزیز علیه نخوخی هغه څه ما عنتم چې مشکلات پیدا کوي تاسو ته حریص علیکم حرص کوون کې د تاسو په حق کې حریص معنی په معنا زور لګون کې د تاسو په باره کې تاسو باره کې څه تاسو د ایمان وروړی تاسو ایمان د کامل شي تاسو یې ثوابونه ډېر ملو شي او بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاص کر بیا په ایماندارو باندې خو ډېر شفقت کوون کې او رحم کوون کې دی نو پاین تولوا نبی علیہ السلام تعالی فرمایي کله خلق د دې ټول خبرې باوجود انکار کوي تا خبره نه مانی تا طریقه نه خپلې تا په طریقو کې څه پیدا نه ګڼي او چې نه مونږ بم دغه په خانه کو ځکه دی وته وایي حسبي الله کافی دی مال را الله فقل وته وایا حسبي الله کافی دی مال را الله پاک لا اله الا هو اغه غیر بل کارساز نشتا اغه غیر بل معبود نشتا اغه غیر بل مشکل کشا نشتا علیه توکلت ام پاغه باندې توکل دې دما وهو رب العرش العظیم او غرب دې د تخت غټ د بچای غټ